شازیب خانزاده الله د پاکستان یو شهري په یورپ کې سافټویر اپډیټ کړی دی. شازیب خانزاده یو ډیر قابل صحافي، یو ډیر تکړه صحافي، خو کله نه چې د مسلم لیگ نون سره یوځای شو او د عمران خان خلاف د ریپورټینګ وکړو او د عمران خان چې کومه ښځه د بشرا بیبي حواله سره د یو شو کړی و، د بشرا بیبي سابقه خاورمانې کا یو انټرویو د کړی و چې په هغې کې د هغې ډېره غټه بې عزتي کړې وه. نو په هغه خبره باندې په یورپ کې یو پاکستانی دی رانیولې دی او سافټویر یې ول اپډیټ کړی، باقاعده ویډیو ته جوړه کړې ده. کیدای شي ویډیو تاسو له مخې له راه هم شي، د کاپي رایټ سټرایک په وجه باندې ویډیو تاسو سره زه نه کم شریکه کولې، خو دله وایي چې تا د عمران خان د ښځې بې عزتي ولې کوله، تا د عمران خان تذلیل ولې کولو، او دی وله وایي کیمره بند نه کړه چې دی کیمرې نه پټېږي، کیمرې نه ځان پټوي. ګوره دا یو داسې صحافي دی چې د زما په خیال د پاکستان څومره هم غټ نیوز چینل دي لکه ARY، جیو، سما، د ټولو کې زما خیال د کار کړی دی. یو غټ صحافي دی او د صحافي د ملک په چلولو کې، د ملک په آئین کې، د ملک په سسټم کې، د ملک په اسټابلیشمنټ کې صحافي یو ډیر غټ رول لري. صحافت یو ډیره غټه پیشه ده. یو ملک بیلنس طریقې سره چلولو کې صحافي یو ډیر غټ کردار ادا کولی شي. د صحافي مطلب دا دی، خو هغه صحافي چې کوم ریالټي حقیقت بیانوي. صحافت وایي دی له هم چې ته به ریالټي عوامو لخې، دا نه چې تا له حکومت څه خوله کې ډالرې درکړي، تا له حکومت په جیب کې لفافه واچوي او ته بیا د حکومت ګون ګانې وې، او هغه حکومت چې هغه انفیر فیصلې کوي، هغه حکومت چې هغه نه عوام خوشحال نه وي او ته د هغه صفت خلکو لکې، نو بیا دا صحافت نه دی بلکې دا لفافه صحافت دی جی. نو دا غرنګ شازیب خانزاده چې کوم دی په یورپ کې یو پاکستانی رانیولې دی او ښه سافټویر یې ورله اپډیټ کړی، غټه بې عزتي یې ورله کړې ده. خاورمانې کا نه دی یو انټرویو اخیستلی وه، خاورمانې کا چې کوم دی د بشرا بیبي سابقه خاوند دی، اوس خو عمران خان سره واده کړی دی. نو اوس د خاورمانې کا نه په هغه انټرویو کې ډېر عجیبه عجیبه پوښتنې کولې. ده ولوي چې خطه به کور کې نه وي نو عمران خان به تاسو کره د تلو، خرستا نوکر عمران خان رشا بشرا بیبي سره ګیر کړی، ایون د هغې د منسوریشن د پیریډز حوالې سره ته هم د پوښتنې کړې وي. د یوې زنانې حوالې سره داسې کلیام پوښتنې کولو په لایو ټي وي کې، دا یو صحافي له یو د انسانیت خلاف پزوی ما. نو د ډیر کلیام د هغې حوالې سره، د هغې د هغه پیریډز حوالې سره ته هم دی دته پوښتنې کولې. او خاورمانې کا هم هغه ټایم کې بس لګیا و، هغه هم وی چې او دا به داسې چلو، دا به داسې چلو. نو د هغې په وجه باندې دله په لندن کې یو صحافي ولوي چې تا هغه انټرویو کې د بشرا بیبي دومره تذلیل ولې کولو. خو بیا اوس د شازیب خانزاده سره څه ټایم چې دغه پاکستاني د ویډیو جوړله په یو مال کې، نو د سره ښځه هم وه د شازیب خانزاده سره. نو اوس د مسلم لیگ نون چې څومره هم سپورټران دي یا مسلم لیگ نون ده، لکه دغه دونه خو نوم یې د نوم یې رانه هېر شو، درېږه نوم که رایاد شو د هغه درله بیا ویمه. نو څومره هم د مسلم لیگ نون سپورټران دي، ای وایي چې دا د بد کړي دي، لکه د کس له نو په کار د سره ښځه و، د ښځې په مخ کې دنه ویډیو جوړول لکه دا نو په کار، چونکې پکې ښځه نه ده راوستې، کس هغه ښځې سره ډېر زبردست طریقې سره خبرې وکړي چې زه خو دنه زه خو د هارسمنټ نه کوم، زه خو د څه دغه نه کوم، خو زه د صرف پوښتنه کوم چې تا داسې کول ولې، لکه ښځې له ډېر په ریسپیکټډ انداز کې ووایي، ډېر په عزت په انداز کې ورله ووایي چې زه صرف دنه دا پوښتنه کوم چې تا ولې داسې کول، نور خو زه د هارسمنټ بې عزتي نه کوم. نو هغه مسلم لیگ نوم سپورټر به زه دا ووایم چې کله دا ښځې ګرفتارېدې د پی ټي آی د پنجاب حکومت په دی رانیوي، د مریم نواز حکومت په دی رانیولو، نو هغه ټایم کې تاسو دا نه وي چې دا فلانی لکه هغه د عثمان بزدار مور چې کومه وه بوډۍ ښځه وه، هغې جیل کې څومره وخت تېر کو، دغه نورې هم ډېر زنانه ګرفتار شوې وي د پی ټي آی، نو هغه وخت کې هم تاسو له داسې قسم خبره کول پکار وکړه. خیر دا را شازیب خانزاده یو سافټویر اپډیټ شو چې د هغې حوالې سره مې تاسو له اپډیټس درکول. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه، والسلام.